بسم الله الرحمن الرحیم. استاد جان فکر شا میزان الصرف او منشعب کو انشاءالله زمونږ ختمیږي اوس ځکه بیا موقع جوړه شوه بیا به هم ووایو ځکه کتاب ضروري دی خو یو پیره به اوس یو دوه درسونه پاتې دي که نه ملحقات باب 100 پاتې دي به ووایو خو نن به استاد جانا ډېر ملګري وایي چې میزان الصرف چې دی هغه د آغاز نه نشته نو هغو دپاره به مونږ نن میزان الصرف چالو کو خو د دې کتابونه شروع کولو نه وړاندې دا خبره هم اهم واورئ څه ملګري دي بار بار تپوسونه کوي چې استاد جانه کتاب کې درسونه چې دي هغه ترتیبوار نه دي دا یو سوال دی نو د هغې یو وجه دا دی چې بی مونږ په فیسبوک پیج باندې چې دی دا سبقونه چلو نو هلته کې ویډیوګانې سیوا شي درسونه سیوا شي کس ته موندول ګران شي ځکه درې څلور کتابونو درسونه روان دي د هغو ملګرو نه دا گزارش دی چې کم ملګری یو کتاب نه پوره ځان خبرول غواړي ترتیبواره نو هغه د زمونږ یوټیوب چینل کې پلی لیست لذي فکر دی نه دی خبرې پلی لیست کې مونږ ټولې ویډیوګانې کتابونو نومونو سره او سبقونو نمبرو سره پارټ نمبر 1 2 3 4 یا سبق نمبر 1 نمبر 2 داسې مو چې دی استاد د ما نمبرې ورکړي دي نو هغې ملګرو ته زمونږ ګزارش دی نن دا میزان الصرف اولنی سبق دی د صرف و آغاز دی هغو ملګرو نه زمونږ گزارش دی چې بی د یوټیوب چینل ته چې دی هغه ځان ورسوي اول ته بار څه نه خبرېږي نو میزان الصرف اولنی سبق نه وړاندې به استاد جانا اگر چې میزان الصرف خپله سبق آغاز د دې نه کړی دی چې جمله افعال متصرفه برسه گناه است خو استاد جانا صحیح اسم شریف ته دی چې کله کله په تاوم آواز کو صہیب محمد صہیب صہیب جان استاد سپیکر شا صہیب جان استاد د کتاب نه وړاندې به یو بل سبق ووایو اهم صہیب جان استاد هر یو فن سبجیکٹ په صحیح معنو کې ته هلته ویلی شي چې تا ته د هغې سبجیکټ د تعریف د موضوع او د غرض پته وي لکه زه به دا یم چې تا په کالج کې سبجیکټ څه شی دی آفرین شاه اوس په څه خوند کوي چې تا نه زه تپوس وکړم چې د بیالوجي تعریف وکړه بیالوجي موضوع څه شی دی ټاپک څه شی دی او بیالوجي غرض څه شی دی چې دا تا ته څو پورې پته نه وه ته علی وجه البصیرت صحیح معنو کې په کمال درجې سره هغه فن نشي چالو کولی نشوی په خبرې دا کمزوري استاد جانا په سکول کې ډېره عامه دی په مدرسو کې ډېره کمه دی ځکه مدرسو کې زمونږ بیا هم دینی جامعاتو کې مونږ چې کم فن چالو کوو زمونږ مشران داسې طریقه را روانه دی چې مونږ د هغې فن اولې په ورځې باندې د ده ته پوره یو ایډیا ورکو چې بی د فن تعریف دی چې د موضوع دی دې سره به ته خبرې کې د غرض دی دې دپاره یې وایې سکول کالج کې تا اکثر ګوره سبجیکټ هلک وایي کتاب به یې غټ کتاب به یې راخیستی استاده چې بستې هره ورځ پیشلی بېګونه پیشلی او استاد د ماده به په تعریف موضوع غرض باندې نه پوي نو تا اوس دا میزان الصرف چې دی دا زمونږ د علم الصرف یو فن دی عربي ګریمرو کې هغې ابتدایي فن دی په هغې کې دا یو رساله دی اهم رساله دی میزان الصرف که تا نه چا تپوس وکړو چې بی علم الصرف وایي څه ته تعریف یې څه دی موضوع څه دی غرض څه دی نو علم الصرف تعریف لغوک شي
په عربي کې هم ویما پښتو کې هم ویما الصرف علم بوصول يعرف بها احوال الكلم الثلاث من حيث الصيغه والبناء. استاد جان دا کارون دی سویب جانا بس سبق سټوډنټ چې وی کنه هغه دا فریضه جوړیږي چې استاد نه د سبق واوریدو که مشکل ځایونه یې هغه کلیر کا خو چې په پوه شوي بس بیا د سبق ته کښېنه او یو څو پیرې یې واړوه چې ټول ژوند دپاره یاد شي. فیضان جان هغه کې تیر شو میزان الصرف کې آفت العلم النسیان. په علم کې ټول لوی آفت دا دی وایې هم وخت هم ضایع کې او هیرې هم دې نه باندې آفت علم دپاره نشته نشوې پوه. نو علم الصرف څوک دنه تپوس وکړي چې دا کم علم دی وایي چې علم باصولنا دا داسې د اصولو علم دی. څنګه اصول؟ سویب جان داسې علم شته په دنیا مخ چې د هغه د خپل قوانین نه لري. بھائی که بایو دی که کیمسټري دی که فزیکس دی که میث دی که استاد دی ما زمونږ علم الصرف دی که نحو دی که بلاغت دی که تفسیر دی که حدیث دی که فقه دی هر یو علم د خپل اصول او قوانینو نه عبارت دی. هغه اصول او قوانین یادول هغه علم دی. علم الصرف کې موږ څه قوانین وایو؟ وایي چې علم باصولنا د داسې اصول او قوانینو علم دی يعرف بها احوال الكلم الثلاث من حيث الصيغه والبناء چې درې کلمو احوال پیژندلی کیږي. درې کلمې کومې دي په عربي کې؟ اسم فعل حرف. اسم د دې درې کلمو احوال به پیژندلی کیږي خو څه په حیثیت؟ من حيث الصيغه والبناء د صیغې او د بنا په حواله. صیغې او ساخت په حواله. بنا ساخت ته وایي جوړښت ته وایي. څه ته وایي؟ لکه استاد به وایي چې استاد یو مثال ماله راکه څنګه صیغه او بنا څنګه؟ لکه زه به ویم چې قرآن کې راغلی دی عربي کې انعمت. اوس علم الصرف دله څه ښیي استاد؟ علم الصرف هغه علم دی چې انعمت د صیغې سره خبرې وکړي. انعمت د لفظ سره خبرې وکړي. بھئی انعمت فعل ماضی دی، فعل حال دی، فعل مستقبل دی. بیا استاد جانه د معروف صیغه دی، د مجهول صیغه دی، مثبت دی، منفی دی، مذکر دی، مؤنث دی، غائب دی، حاضر دی، متکلم دی. خبرې ورسېدې؟ که په دې حیثیت دې ته وایي صیغه. که صیغې په حیثیت خبرې وي او بنا څه مطلب؟ انعمت بنا او جوړښت څنګه شوی دی؟ انعمت د چا نه جوړ دی او څنګه جوړ دی؟ نو په علم الصرف کې به تا دوه کارونه وي. د عربي ګریمرو کې به عربي کلام سره علم الصرف دوه خبرې به زه دنه تپوس کوم او چې څوک یې دنه وکړي او جواب وله ورنکړي نو بس بیا پوه شه چې د علم کې ته کمزوری. کم یو الحمدلله نه واخله والناس پورې بخاري شریف ته، مسلم شریف ته، صحاح سته دي، شپږ کتابونه د حدیثو، نور عربي کتابونه دي، فقه کتابونه دي، فتاوی دي. فیضان چا یو عربي کتاب کولاو کړو او تا ته وي چې استاد دا کومه صیغه دی او څنګه جوړه شوې ده او چا نه جوړه شوې ده؟ نو که علم الصرف تاویلی وي که نه ته به هر کتاب صیغه ښودی شي. استاد جانه پوه شوې؟ نو یو پیرې به بیا ویم علم الصرف څه ته وایي؟ علم باصول يعرف باحوال الكلم الثلاث من حيث الصيغه والبناء. داسې قوانینو علم دی چې دې قوانینو په برکت د درې کلمو احوال پیژندلی کیږي. اسم فعل حرف احوال پیژندلی کیږي د صیغې او د ساخت په حواله. ښه دا خو تعریف وشو. موضوع د علم الصرف څه شی دی چې په څه سره ته ګپ لګیا څو پورې د علم موضوع معلوم نه وي استاد ته به ما تقریر د هغې څه وکړي؟ دا خو داسې مثال لري لکه جمعې په ورځ چې خلکو ته وایي چې تقریر موضوع مې معلوم نه دی خو خبرې واورئ. هغه به وایي چې وله استاد خو ناشنا استاد رالو. فکر دین دی خبرې ته
موضوع د علم الصرف څه دی؟ الکلمة من حیث الصیغة والبناء، یا الکلمة په ځای باندې رضوانه که ته مزید خبر آسانیه، الاسم والفعل والحرف من حیث الصیغة والبناء. کلمه هم دغه درې دي که نه؟ اسم فعل حرف د صیغې او د بنا په حواله، صیغې او ساخت او جوړښت په حواله اسم سره مونږ او فعل او حرف سره ګپ لګو. موضوع د علم الصرف پوه شوې؟ غرض د علم الصرف څه دی؟ بی ځان څه ته ستړی کړه، څه دپاره یې وایې؟ صیانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العربي من حيث الصيغة والبناء. ذهن د لفظي غلطی نه بچ کول دي په کلام عرب کې، قرآن و حدیث کې د صیغې او د بنا په حواله. نشوی په خبر دا خبرې استاده د ما څه عجب خبره دی. څومره چې تاسو نن سبا اکثر د علماو دا جګړې ګورئ که نه، قرآن کې په جګړه دي، حدیثو کې په جګړه دي. د دې ګوره غټ راز دا دی، دا به تاسو ته هله پته لګي چې تاسو خپله دا ووایئ چې عالم چې دی عربي ګریمرو په حواله کمزوری وي، بیا فیضان استاد هوایي فایرینګ کوي. هوایي فایرینګ خدای چې چېرته ولګېدو نو هم یو شی ولي چې آیت په دا معنوي، څنګه به دا معنوي؟ ای دا به ستا خوښوي چې دا معنی بی؟ او دې نه استاز اوس ډېر علما ځان ساتي. نو استاز دا خو د الله کلام دی، د رسول الله کلام دی صلی الله علیه وسلم، او مونږ خو عجمیان یو، عربي ژبې دپاره به خپل ګریمر ویو. نو استاد جان نن تا د علم الصرف بارے کې دا خبره ویل، علم الصرف تعریف موضوع غرض ته راشه چې په کتاب شروع کو. ډېر خلک په تمه دي چې استاد جانه څه ټیمې شروع کړي. بسم الله الرحمن الرحیم، الله په نوم شروع مهربان رحم کوونکی. اللہ په نوم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نا. په دې می تفسیر کې غپ لګولای دی. الله نوم رستو کوم د شروع نه، بیا خو د شروع نه شروع وکړه. الله کے نام سے شروع، الله نوم والا اخلا چې کار کې د برکتی. الحمدللہ رب العالمین، ټول ثنا صفت د خدای توبه الله سره خاص دی. رب العالمین، مالک د جهانونو. رب پالون کی توم وی، مالک توم وی. والعاقبت للمتقین، او خ انجام، خ عاقبت، خ آخرت پرهیزګارانو د پاره دی. استاد جان فیضان که خ انجام کتل غواړي کنه، خ انجام استاد د ما په دنیا کې هم دی، په قبر دی هم تا خ انجام را روان دی، او آخرت هم را روان دی. که خیر عاقبت غواړي للمتقین پرهیزګارانو د پاره دی. استاد جان پرهیز د څه شي نه؟ په دین کې به پرهیزګار څه ته وایي؟ پرهیز د څه شي نه؟ د منهیات شرعیونه، کم کارونو نه چې الله او د هغه رسول منې کړی بس منې شه، سړي زوی جوړ شه، نه شوی به نور پرهیزګار. والصلاة على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین، صلاة و سلام دیوی پر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول داغا و آل دا حضور علیہ السلام، اصحاب دا رسول کریم ټولو باندې. یاره ټول خدا سے نرزوان خو نه دي تیر شوي په ایمان. آل پاک یو تاریخ ته د حضور علیہ السلام مبارک آل اوریدلی دی سرداد نہ دستداد در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین. قربانی ورکول صاحب د ما په دین خو اوس ختمه شوه. نو انشاءالله سبا نه به چې دی بیا خطبه وویلې شوه، بدا اسعدک الله تعالی فی الدارین که جمله افعال متصرفه برسے گناست، ماضی و مستقبل و حال و هرچی جزئی سے چیزس متفارع است مزید سے انشاءاللہ دینا با آغاز کو. صباح